ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ هغه ملګري چې کومه په 24 او 26 نومبر باندې چې کوم دي گرفتاری شوي وه ټي چوک ته خان صاحب کال را کړی و په هغې کې نن زموږ تحصیل درګۍ درې ملګري حمید او جبار او زموږ اسلم به یو دا الحمدلله نن رها شوله او خپل کورونو ته راله یقینا دا زموږ ټایګران دي د پارټۍ لپاره د خان صاحب لپاره د قرباني ورکړې ده او ډېر ټیم پس راله زمونږ کوم لګیا یو خان صاحب لګیا د دې ملک د آئین او د قانون بالادستي نن وګوره دا غریبانان زمونږ یو رایټس و چې یاره مونږ خپل احتجاج پوره من کوو هر څه کوله خو کاله قانون دی نن دا غریبانان چې کوم دي 100 میاشتې هغوی په جیل کې وو نن رها شوله شپږ میاشتې دي په جیل کې چې کوم دي تېرې کړې آیا زمونږ د پاکستان د دې لپاره یو ملک د عوامو د بچو قرباني ورکړي چې موږ د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې لاندې به آزاد ملک یو آیا موږ به خپل د زړه اواز خپل حقوق اواز به نه کوو نن کو دې تلي وو د دې خپلو بچو لپاره د خپلو عوامو لپاره او د خان صاحب قاید چې زموږ لیډر دی او د هغه د تحریک یو حصه وه او نن هغه تحریک انصاف د دیوال سره د لګولو کوشش کړی دی چېرې تحریک انصاف نن د عوامو په زړونو کې خان صاحب دی نن چې څومره زموږ دا ټایګران دي قرباني کړې د دې په زړه کې اوس هم هغه حوصله ده اسلام خان زنده‌باد اسلام خان زنده‌باد پیر مصور خان زنده‌باد پیر مصور خان زنده‌باد جنید اکبر صاحب زنده‌باد عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد موږ بیا هم دا اپریشیټ کوو او ان شاء الله کې خیری خان صاحب بیا موږ ته هم کال راکو بیا هم کار راکو زه صرف دې روڼ دوام د نن چې جیل نه کوم آزاد شوي دي بیا ستاسو سره یې بیا به انشاءالله موږ بیا هم تیاري زموږ بچي هم تیاري د ملک او د قوم د ازادۍ لپاره د خاورو د لپاره انشاءالله کې خیر موږ اینی ټایم حاضر یو انشاءالله کې خیري زموږ حوصلې مخکې بلندي بیا هم بلندي نه د دې ډیري نه موږ یریږو او خان صاحب ستا انتظار دی او جنید اکبر صاحب صوبایي صدر ستا انتظار دی رکال انشاءالله چې کله هم کار راکړي که خیر انشاءالله موږ زموږ بچي قربان دي انشاءالله کې सबका जिगरी सबका यार خیدی نمبر 804 सबका जिगरी सबका यार خیدی نمبر 804 सबका जिगरी सबका यार خیدی نمبر 804